السلام علیکم. زه یم ترجدونه. تاسو ګورئ د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل. نن تاسو څنګه پته لرئ چې د 14 اګست د ازادۍ ورځ ده او دارالنصر فاونډیشن چې د هغې په زیر انتظام چې موږ یو ریلي ویسته د کوز نه تر د شکولې پورې، شکولې تر د الوچ او د مارتونګ د ګلدار کانډو او د سنلې پورې. ماشاءالله ریلي خو ډېر کامیابه. خو موږ په ریلي کې زموږ مهمان خصوصي اعظم د علاقې مشر زموږ چې استاد دی محترم فضل علي صاحب موجود دی. د هغوی سره څو خبرې کوو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر څنګه ښه تاسو؟ تاسو ډېره تاسو موږ خپل ټیم راکړو. ډېره مننه جی شکریه. بس دارالنصر فاونډیشن لکه څنګه چې د دې فاونډیشن بنیاد چې دی هغه دا دی چې د بې سهاره او هغه خلک چې هغه په سوشل اکټیویټیز کې په د معاشرې کې په مختلفو دغه سره هغه بې سهاره دي، نو دارالنصر فاونډیشن د هغوی سهاره جوړیږي. د بې سهاره خلکو سهاره جوړېدله، د ناامید خلکو امید جوړېدله، او هغه خلک چې هغه د مختلفو اقتصادي او معاشرتي او معاشي په هر لحاظ سره هغوی دغه شکار وي، نو د هغوی دپاره د رهنمایي د هغوی دپاره د کامیابۍ طرف ته د هغوی هغه اسره جوړېدل. نو څنګه چې دارالنصر فاونډیشن د داسې خلکو مدد کوي، نو د دې سره نن دوی دا ثابت کړه چې دارالنصر فاونډیشن په خلکو کې هغه اویرنس، هغه آگاهي هم پیدا کوي. لکه نن د جشن ازادۍ په موقع باندې دوی د معاشرې ته د خلکو ته دا میسیج ورکو، دا پیغام ورکو چې منګه د دې سره لکه څنګه چې موږ د بې سهاره خلکو مدد کوو، داسې دوی ته منګه هغه آگاهي او هغه اویرنس هم ورکو. نو الحمدلله زه خو ډېر زیات مطمئن یم، اسپیشلی د دارالنصر فاونډیشن انتظامیه، منتظمین، اراکین، هغه خلک چې هغه د ادارې اسټابلیشمنټ یې کړی دی، دا ادارې مخې ته بوځي او په مختلف حوالې سره په دې کې خپل هغه خدمات هغوی دغه کوي. د هغوی هم سپیشل شکریه ادا کوم. او دا زموږ د معاشرې دپاره او زموږ د معاشرې د هغه بې سهاره خلکو دپاره یو ګفت دی. نو زه د الله په بارګاه کې هم دعا کوم چې الله دې د دې هغه اجر او جزای خیر د دې منتظمین، اراکین او هر هغه څوک چې پارټیسیپیشن کوي په دې کې په هر حوالې سره هغوی ته دې نصیب کړي. سر تاسو ډېره مننه، ډېر تشکر. تاسو موږ حوصله افزایي وکړه، موږ سره شرکت وکړو، زموږ د پروګرام تاسو چې ریلي تاسو کامیاب کړه، ښکلا ورکړه، زموږ همت او حوصله افزایي کړه. تاسو ډېره مننه. اوس موږ سره زموږ د علاقې یو بل مشر دی، زموږ استاد دی او د محترم فضل علي صاحب موجود دی. د هغوی نه د دې ریلي باره کې او د دارالنصر فاونډیشن په باره کې د هغوی رایه واخلو. شکریہ. دارالنصر فاونډیشن په حوالې سره خو به دا خبره وکړو چې څنګه تاسو د دې دا ابتدا کړې ده. نو د هر یو کار ابتدا کول چې دی دا لږ ګران وي، په دې کې مشکلات دي. به هر حال زه داد ورکوم د دارالنصر فاونډیشن منتظمینو ته چې هغو په دې بیکورډ علاقه کې، په دې پسمانده علاقه کې چې دی نو د دې هغه ابتدا وکړه، او انشاءالله دا څنګه چې وخت په وخت سره به دا په مخکې ته ځي او کامیابۍ طرف ته به ځي. خو په قلاره یکدم چې دی یو شیز کامیابۍ طرف ته نه ځي، بلکې به دې کې ټایم لګي. هر یو شیز چې کامیابۍ ته ځي نو سلو اینډ سټډي وین د ریس، په قلاره به چې دی دا دغه کېږي. او زه به دا ووایم چې هر سړي له په دې کې حصه اخیستل پکار دي، بلکې هغه یو شاعر وایي چې माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम. نو هر سړي له دغومره حده پورې پارټیسیپیشن پکار دی. او ډیره شکریه، ډیره مننه چې تاسو په دې علاقه کې داسې یو انیشیټیو اخیستی دی او دا د غریبانو دپاره یو اواز جوړ شوی. ډیره مننه. ستاسو د دواړو مشرانو ډیر مننه. تاسو ټول در شکریه مستحق کوم چې په سوشل میډیا باندې کوم چې موږ سره به ریلي کې شرکت وکړو. تاسو دا ریکویسټ دی چې موږ د فیسبوک پیج دی د دارالنصر فاونډیشن، هغه تاسو لایک کړئ، او زموږ کوم افیشل یوټیوب چینل چې دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ، هغه ویډیو وګورئ، هغه مخ ته شیر کړئ. نو د دارالنصر فاونډیشن کامیابي چې زموږ ټول کامیابي ده، د غیر سیاسي او غیر منافقه تنظیم دی. مله اجازه راکړئ. جزاکم الله خیره.